علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوحال مصري بانده کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوه د ظلم انتها وشول دوستانو یو مشر سږه ورور خپل دوه کشران سږه ورونه د ځمکې په لانجه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړل او بیا هغه ظالم ورور وتښتېدو دوستانو دغه ظالم داسې حرکت ولې وکړو ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم که چېرې تاسو د نورو معلوماتي ویډیوګانو نه ځان حبلول غواړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو نوحال مصري بانده کې د ظلم انتها شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده یو ورور راپاڅي او خپل دوه سږه ورونه ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي او بیا تښتي خو چې کله پولیس د دې باره کې تفتیش شروع کړي او پولیس د کلي خلکو نه تپوس وکړي چې د دوی ترمنځ اخر داسې کومه لانجه شروع وه چې دغه ورور داسې حرکت وکړو چې دغه ورور په زړه کې دومره غوسه وه چې خپل ورور یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو او بیا وتښتېدو دوستانو کلیواله ورته په خپله خوله باندې ټول حقیقت راښکاره کړو ورته ویې ویلې چې د دوی ترمنځ د ځمکې لانجه وه د هغه ځمکې لانجې په وجه باندې دوی داسې حرکت وکړو دوستانو نو پولیس ووایي چې موږ به هغه ظالم ډېر ژر ګرفتار کړو هغه ظالم ته موږ دا پوښتنه خامخا او ضرور کوو چې تاسو داسې حرکت کولو چې تا په خپله په ماشین باندې فیصله کوله عدالت د څه لپاره دی تا نه د څه لپاره ته به پولیس ته ورغلی وې عدالت ته به تللی وې تا به په عدالت کې کیس کړی خو تا نه عدالت کې کیس وکړو نه پولیس ته ورغلی نه دې په یاد درج کړو تا په خپله باندې فیصله وکړه دوستانو موږ د نوحال پولیسو نه دا التجا کوو چې دغه ظالم ګرفتار کړي او ښه بدترینه سزا ورته ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام